الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم رور پختنه کړی دا چې ابل شپه په 20 ستمبر باندې د 21 ستمبر په شپه باندې بعض خلکو اذانونه کول، څوک د کوټو چتونو سرونو ته ختلیو او څوک د وجرو سرونو ته ختلی او څوک کته ولاړو او هر سړی لګیاو او هغه به اذان کو او دی لای مشن نور نوم ورکړیو. نو آیت داسې په شریعت کې ثابت دی او کنه دی ثابت؟ نو زما خپل اراده وا چې دې مسله کې زو وضاحت بیان کم، خو زه خد تاسو پوښتنه وکړه زه به دا مسله لږ وضاحت سره بیان کم چې په کوم موقع کې اذان کول دا پکار دي. نو تقریبا چې په کتابونو کې 9 مواضع د اذان ناغلي، یعنی 9 ځایونه داسې دي چې هغه کې اذان کول ذکر شوی دي، خو هغه کې بعضی خو په صحیح احادیثو کې ثابت دي، نو هغه به موږ منو علی الراس والعين په سر سترګو. خدا بعضی چې کتابونو لیکلي چې په دې موقع به مزان کې په دې موقع او هغه د قران او سنت نه ثابت نه، نو هغه به موږ نه منو. اوس به ارتضی ذکر کما یو قسم اذان هغه د اوقات خمسه د پاره دی، 15 وخت مونږ د پاره. نو په دې باندې خود ټول امت د مسلمانانو اتفاق دی او دا هو د قران او د حدیث نه ثابت دی. شپږم قسم اذان چې کوم دی هغه د سبا د مانزه د پاره قبل طلوع الفجر د تهجد د مونږ د پاره. نو دام په احادیثو کې د دې ثبوت اغشته دي. بل دا خو یو قسم اذانونه شو چې د دې تعلق د منځونو سره شو. دویم قسم اذان چې کوم دی هغه چې کله ماشوم پیدا شي نو داغه په غوږ کې دی، نو یو غوږ کې ورته اذان کې او دی بل کې ورته اقامت کې. نو دا د اقامت احادیث خو ضعیف دي او د دې اذان په باره کې 3 روایت راغلي دي، نو 2 پکې موضوعي او ضعیف دي او یو حدیث ته امام ترمذی رحمت الله علیه حسن صحیح ویلې دي. نو لہذا د ماشوم په غوږ کې اذان کول په خي غوږ کې پکار دي. دریم مقام چې کوم دی هغه اذان دی عند الخوف من الجن، کله چې انسان د پیریانو وغیره نه یریږي نو اذان پکار دی. کله چې ته اذانو کې نو دې سره پیریان چې کوم دی شیطانان تختی، او دا په صحیح مسلم کې اول جلسه په 168 کې د سہیل رضی الله تعالی عنہ واقعا نقل کړی دا چې زه د خپل پلار سره بنو حارثه ته ولېګلم، ما سره یو بل الکمو، نو د یو باغ ناغته داغه په نوم یو आवाज کوون کې आवाज وکړو، نو هغه حالکو په هغه دیوال او خطلو هیڅ ونه لیدل. کله چې کور ته واپس راغلم نو پلار ته مې دا واقعا ذکر کړه، نو هغه ویل که زه خبر وې چې ته به د داسې حالت سره مخامخ کېږي نو ما به ته نه وی لېږلې، لیکن کله چې ته داسې غیبي आवाज واوري نو اذان کوه. ځکه ما د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلې دی، کله چې شیطان اذان واوري نو شار واړي او داغه نه هوا یعنی تیزونه رواني او هغه تختی. نو دا موقوف حدیث دی، دا مسند احمد کې دی، دریم جلسه په 305 کې رقم حدیث دی 382، او دا په مرفوع روایت د عبد الله ابن جابر رضی الله تعالی عنہ کې هم راغلی دی چې مسند احمد کې دی، کنز العمال کې دی 17497 نمبر حدیث دی، مصنف عبد الرزاق کې دی 9352 نمبر حدیث دی، په مجمع الزوائد کې دی 13410 نمبر حدیث دی چې کله بلاغانی اوازونه وکینو بیا به اذان کې. سلورم مقامو هغه اذان دی عند الهم، د غم په وخت کې اذان کول. غالبا چې بیوم دقه د پاره دا اذان کو چې یاره په منګ باندې غم ټینشن پریشانی راغلی دا او عمران خان چې کوم دی هغه په جیل کې گیر دی، نو لہذا دی وجه منګ د اذان کو چې راخلاشي. نو دا مولا علی قاری رحمت الله علیه حنفی عالم دی، د مشکات شرح لیکلی مرقات دا غي دویم جلسه په 149 کې وی چې د غم په وخت کې اذان کول سنت دی. بیا غدی باره کې حدیث ذکر کړی دی، حدیث د علی رضی الله تعالی عنہ دی چې ز نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمجن ولیدلم، نو ما ته فرمایل چې اے ابن ابي طالب زتا غمجن وینما
نو ته بعضې کور والا ته حکم وکړه چې ستا په غوږ کې اذان وکړي، ستا په غوږ کې اذان وکړي، ځکه چې دا د غم دعا ده. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي په دې باندې ما تجربه وکړه نو همدغه شان مې وموندله، مال چې په غوږ کې आवाज اذان وکړو نو بس زما غمجني او خفګان او ټینشن ختم شو. نو دا حدیث چې کوم کتاب راوړی هغه مسند الفردوس د دیلمی دی، دا د احادیثو چې کوم دی کتاب دی او الحمدلله ما سره شته د مسند الفردوس دیلمی 15 جلدو کې دا کتاب. نو د مسند الفردوس دیلمی اکثر حدیث چې کوم دی دا صحیح نه دي، علما لیکلي دي. کله چې دو یو حدیث یوازې نقل کړي او بل چا نه نقل کړي، دلته د دې سند نه دی معلوم. نو دا ټیک د بعضی د علما او احناف کتابونو د اذان لیکل دی، دا شامی کې دی اول جلسه په 357 کې، فتاوا دارالعلوم دیوبند کې مشته دویم جلسه په 86 کې، خدا حدیثو سندن معلوم نه دی. نو لہذا دا حدیثم چې نه دی معلوم نو دین ځان ساتل پکار دی. پنځم مقام کله چې یو انسان یا حیوان بد اخلاق شي، غوا دا یا غوی دی یا اوخ دی بد اخلاقی شروع کړه نو دا هغه په غوږ کې بازانو کې. دا مولا علی قاری رحمت الله علیه مرقات کې دویم جلسه په 149 او دا روایت کنز العمال کې 41665 او مسند فردوس دقه دیلمی نقل کړي د علی رضی الله تعالی عنه نه. خود دې سند چې کوم دی ضعیف ته شیخ البانی رحمت الله علیه په سلسله الاحاديث الضعیفه کې په دې رد کړي دی، اول جلسه په 68 رقم حدیث ته 52. شپږم مقام چې کوم دی هغه اذان په قبر کې دی. په قبر کې د داخلولو په وخت کې بعض خلک اذانونه کوي، لکه دا د بریلیان دا کار ډیر کوي، نو دا قبیح بدعت دی. د دې تردید هو علما او احناف خپل کړي. ابن عابدین شامی رحمت الله رد المختار اول جلسه 2500 کې د دې تردید کړي چې دا کار سنت نه دی. ابن حجر رحمت الله علیه نه نقل کړي دي چې دا اذان بدعت دی. و مقام چې کله باران ډیر زیات شي نه بنديږي نو د باران د بندولو د لپاره بعض خلک اذانونه کوي، نو د دې اس حدیث کې چې کوم دی ثبوت وغیرہ نشته دی. اتم مقام کله چې سورۃ یاسین ختم کوي خلک نو بعض خلک چې دا مبین لفظ راځي نو په دې باندې اذان کې دام قبیح ناکاره بدعت ته. نهم مقاد د قحط او د وبا ختمولو د لپاره اذان کول هم دام بدعت ته، لکه دارالعلوم دیوبند دویم جلسه په 8493 کې. نو دا تقریبا چې 9 مقامات درته ما ذکر کړل، نو کوم چې احادیثو کې ثابت دي خو ثابت دي، دا نور ټول بدعات دي. ځکه د دې د رد لپاره دا یو حدیث هم کافی دی، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. دا الله نبی وی چې داس یو کار وکړو چې په هغې باندې زموږ حکم ثابت نه دا مردود دی، دا د مسلم حدیث دی. نو دا مشنی نور په حواله سره چې کوم اذان دوی کو د دې هیڅ ثبوت په اسلام کې نشته دی. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.